أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى؟ سورة طه 9 نمبر آیات. د دې 9 نمبر نه اخوا د موسی عليه السلام تفصیلی واقعه ذکر کیږي. کوم چې د مدین نه د واپسۍ او فرعون سره د مخامخ کېدلو نه شروع کیږي. د موسی علیہ السلام واقعي مختلف اجزاء په سورۃ کهف کې، سورۃ القصص، سورۃ المریم کې تیر شوي دي. دا کوم واقعه چې د دې کې په سورۃ طه کې ذکر کیږي در هغه ځګین نه ده چې کوم ځای کې د مدین نه روان شو او خپل علاقې ته واپس شو. مصر علاقې ته روان شو، کوم چې دا بنیادی علاقه ورته هغه ځنه شروع شوی ده. د دې واقعي ذکر کولو مقاصد دا دي. یو دا مضمون ثابتول چې پیغمبري څه نوې شی نه ده چې نبی عليه السلام پیغمبر شو تاسو یې ناشنا ګڼئ او نه یې منئ، بلکې موسی عليه السلام ته هم په دغه طور پیغمبري ملاو شوې وه. او دویم غټ مضمون چې دی نو د نبی عليه السلام دپاره پکې تعلیمات دي. تعلیمات دا دي چې د پیغمبر ذمهواري دا ده چې وحي ته به پوره غوږ دي، وحي به اوري. دغه پیغامات، دغه الهي پیغامات به خلکو ته رسوي، او چې کله د خدایي پیغامات خلکو ته رسي په دې منځ کې به ډېر زیات مشکلات به راولاړېږي او ډېر دشمنان به را پیدا کېږي. خو دغه لار کې به تر ټول مصیبتونه کړاوونه برداشت کې صبر وکړي او خپل کار به پرېږدي، نو خپله ذمهواري به سنبالي. لکه د موسی علیه السلام د ذکر کې دغه مشکلات به راپېښ شي. اب ذکر شي چې فرعون هغوی سره کوم څه کارونه وکړل، څومره دشمنیان یې ورسره وکړې، څومره نقصانات یې وکړل. موسی علیه السلام باندې سختو حالاتو کې چېرته هم حوصله ونه غورځوله، کار یې پرې نه غوده، بلکې کار یې جاري وساته. نو خلاصه یې دا شوه چې د دې واقعي ذکر کولو مقصد تیزي ورکول په تبلیغ باندې او استقامت دی په خپل کار باندې. الله تعالی نبی علیه السلام ته وایي وهل اتاک حدیث موسی، یقینا راغلی دی تا ته واقعه د موسی علیه السلام. اس په هغه وخت کې رأى چې ویلي ده نارن یو اور، فقال ویل لأهلهم کوتو خپل اهلو ته، د کور خلکو ته تاسو انتظار کوئ، انی آنست نارن یقینا ما ولید یو اور، لعلی آتیکم منها نو ممکن ده چې زه راوړم تاسو ته د هغې نه بقبس یوه لمبه. قبس شغلې ته لمبې ته هم ویلی کېدی شي، سکروټې ته هم وایي. او اجدو علی النار هدن، یا به معلوم کو به دی اور باندې یوه لاره، یعنې د اور خواته به څوک تپوس به دې وکړي، لاره به ترې معلوم کړو. تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې کله موسی علیه السلام د مصر کې د هغه کس د مرګ د وجې نه چې کوم قبطي وژلی او په خطا کې هغه واقع وړاندې تېر شوي د دغه مرګ چې کله وشو، موسی علیه السلام ته خبر راغی چې ستا خبر او اطلاع حکومت ته میلاوه شو او فرعوني خاندانو ستا باره کې کسان لېږلي دي، منصبه یې کړي تا ووژني. موسی علیه السلام بس فوري د مصر نه بهر شو او د مدین په لار روان شو. مدین ته چې کله ورسېدو هلته کې د شعیب علیه السلام سره یې ملاقات وشو. شعیب علیه السلام چې کله ته یې وپېژانده د ده صلاحیتونه، عقلمندي، زیرکتیا، دیانتداري معلومه کړله، نو ده ته یې وویل چې زما سره به ته پاتې شي 8 کاله یا 10 کاله. زما کوم څاروي چې د کور خدمت دی دا به ته کړي، او که دا دې وکړه زه به خپله یوه لور تاله په نکاح باندې هم درکړم. موسی علیه السلام ورسره په دغې باندې خبره وشوله او د اکثري روایاتو مطابق موسی علیه السلام په مدین کې 10 کاله تېر کړه. 10 کالو تېرېدلو نه وروسته چې د شعیب علیه السلام د لور سره بیا نکاح شوی و، نو د شعیب علیه السلام ته یې وویل چې زه اوس خپلې علاقې ته ځم، واپس خپلې مور سره میلاوېږم، خپلې خور سره میلاو شم په مصر کې. او اوس کافي زمانه تېره شوې ده، نو زما هغه دشمنۍ قصې به د خلکو نسې میرې شوي. اوس په ما بسې به هغه وارنټونه نه وي چې کوم وړاندې جاري شوي. د شعیب علیه السلام په اجازه باندې روان شو. دې ټیم کې دا څو کسانو، نو دومره خو معلومه ده چې یو موسی علیه السلام دی، بل د موسی علیه السلام زنانه د شعیب علیه السلام لور ده. لیکن ځینو روایاتو کې دی چې یو خادم ورسره هم ورسره و، نو 3 کسان شو. په ځینې نورو تاریخي اقوالو کې دا هم دی چې څه ملګري ورسره پیدا شوي، مسلمانان ملګري ورسره هم پیدا شوي.
چې په دغه هجرت کې په دغه سفر کې ورسره دوی روان لیکن د هغې تفصیلات په تاریخ کې نشته چې څو کسانو څه نومونه د احوال یې ذکر نه دي لیکن ظاهر دا ده چې د موسی علیه السلام په خپله زنانه او خادم به ورسره و د دغې نه علاوه تفسیر قرطبي د تحقیق مطابق کله چې دوی رخصتېدل مدین نه روانېدل نو شعیب علیه السلام دې ته مال دولت هم حواله کړو ځینو روایاتو کې تفسیر عثماني تحقیق مطابق په دې کې څاروي هم پکې دي ګړي بزې هم پکې دي کافي مقدار باندې هغه هم ورسره دي او دا د ژمي موسم دی واورې شوي دي د کوهي تور په خواوشا علاقو باندې زبردست واوره شوې ده او توره تیاره ده په دې منځ کې د موسی علیه السلام نه څاروي هم ګډوډ شو د شپې تیاره کې د موسی علیه السلام دغه زنانه بیماره هم ده د ماشوم پیدا کېدلو امکانات دي او یخني هم ډېر زیاته ده برداشت کېدلو نه بهر ده په هغه زمانه کې د اور بلولو دپاره د ګرمۍ حاصلولو لپاره داسې ماچس او نوې څیزونه نه وو نو خلکو به بکرې راواغېستل سپینې ګاټې د یو بل سره به یې ووهلې هغې نه به اور بل شو موسی علیه السلام ډېره خواري وکړه خو اور بل نه شو د بکرو نه اور ونه لګېد موسی علیه السلام حیران شو چې یو خو تیاره ده لار نه معلومېږي بله یخني ده بله بیماري ده بله لار ورکه ده ځینو روایاتو کې دي چې ملګري ته ورک شو کوم ملګري چې ورسره و په سفر کې هغه ځای ورک شو په تیاره کې لاره خطا شو دلته کې یو خبره دا ده چې یاره دوی چې کله د مدین نه مصر ته تلل نو لاره ولې خطا کړې د غوټه لاره د کولاو لاره د دغه وخت نه موجوده لاره هغه لاره د هغه زمانې لاره اوس هم شته دی دومره کولاو لاره څنګه خطا کېږي نو تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې اصل کې موسی علیه السلام ته د شام د حکومت نه خطره وه شام بادشاهانو نه د یوه خطره محسوسه وله نو موسی علیه السلام د عامه لاره پرېښودله په یو ځنګلي لاره باندې روان شو یو نوې لاره باندې چې هغه دومره پخه لاره نه وه د دښمنۍ انداز باندې روان شو او د کوشش دا کوه چې په غلا باندې پټ پټ مصر ته ځان ورسوي ښکاره باندې نه نو ځکه د عامه لارې پرېښې وه نو هغه کومه چې ځنګلي لاره وه ځنګلي لاره ګډه وډه شو خطا شو موسی علیه السلام خپلو خلکو ته وویل چې تاسو کښېنئ او انتظار کوئ زه ورځم د دې غور خواله یو لرې ځګن کې فاصله باندې چې کله مدین نه سړی مصر ته ځي د کوهي تور ښی طرف ته د غره په لمن کې یو اور د ولیدو هغه اور پسې دی ور روان شو ورغی چې کله ورغی نو وهب ابن منبهه رضی الله عنه چې کوم تفسیر قرطبي دغه په حواله باندې دی اور احوال ذکر کړي دي د اور څنګه اور نو وایي دا داسې اور و چې یوه شنه تازه ونه ده په دې کې سر اور بلیږي دا اور چې کوم دی ډېر شور کوي او ټیم په ټیم باندې تیزیږي لیکن دا داسې اور دی داسې اور ښکارېږي چې ټیم په ټیم باندې دا ونه چې دا نوره تازه کېږي شنه کېږي ونه سوځېږي نه او چې لږ ساعت تېر شي ونه لږه غټه شي او نوره تازه شي بیا او چې کله ونه شنه کېږي دا اور ښه تیزېږي او بیا لږ ساعت بعد دا ونه بیا نوره غټه شي بیا ښه تازه شي دا ونه د ونې تیزېدو سره دا تازه کېدو سره دا اور نور هم تېز شي د عامو اورونو د بیخي بدل اندازې دی موسی علیه السلام لاندې فاصله باندې په خوا کې ودرېده چې ودې نه به اوس یو څانګه راوغورځېږي اور یې اخیستی دی نو زه به دې اور راواخلم او ځانله به ترې سکاره ویستمه لیکن موسی علیه السلام کافي انتظار وکړ دې اور راونه غورځېده دا اور نه و موسی علیه السلام بس وچ ډکي راواخېستل او څه واښه ماښه پکې دي د اور ته ورنږدې کېږي چې دا خپل ډکي ته ولګوي او را روان شي دي چې موسی علیه السلام د خپل ډکي ورنږدې کوي اور ته پورته تښتي اور ته دی نږدې کېدی نه شي چې کله دی را واپس شي اور پسې شاته بیا را روان شي بیا دې پسې ور وګرځېږي اور ته بیا وتښتېږي موسی علیه السلام حق حیران شو یری او هیبت واخیست چې دا څه قسم اور دی داسې دی په دې منځ کې یو غیبي اواز وشو چې یا موسی چې ای موسی علیه السلام تفسیر قرطبي ذکر کړی دی چې دا داسې اواز و چې موسی علیه السلام وایي چې یو خو د اواز چې کله ما واورېدو د دې اواز طرف نه معلوم چې کوم طرف نه راځي هر طرف نه د اواز بلا جهت د هر طرف نه د اواز را روان دویم د اواز کې دا کمال و چې د اواز یوازې په غوږونو باندې نه په تمام بدن باندې اورېده کېدو هغه بدن چې د غوږونو نه علاوه باقي بدن باندې اورېدل نه کېږي لیکن موسی علیه السلام وایي چې ما په تمام بدن باندې اواز اورېدو د هر طرف نه مې اورېدو یو طرف یې معلوم نه وهب ابن منبهه رضی الله عنه فرمایي چې موسی علیه السلام په دغه زمانه کې بیا آواز وکړي چې لبیک لبیک زه حاضر یم زه تا نه یم ته څوک یې کوم ځای کې او ته خو ما ته نه ښکاري کېدای شي ته به فرشته یې دا آوازونه موسی علیه السلام په زر زر پسې وکړل د دې نه وروسته آواز وشو چې زه الله یم نو موسی علیه السلام بس ودرېدو چې کله دا آواز وشي اني انا ربک زه ستا رب یم نو بیا د رب د اواز د اورېدلو نه بعد ادب ذکر شو
چې کله د رب سره خبرې کې رب سره مخامخ کېږي نو هغې دپاره ادب ضروري دی. په تمامو کارونو کې ادب یو بنیادي شی دی، لیکن خاص کر چې الله تعالی سره مخامخ کېدل نو بیا ادب انتهایی ضروري دی، ځکه الله تعالی ډېر لوی ذات دی، کافي عاجزي او خاکساري به ښودل غواړي، ځکه الله تعالی متکبرین بدي شي. نو موسی علیه السلام ته الله تعالی ادب وښوده چې فاخلعنا علیک انک بالوادي المقدس طوى، پیزار دی وباسه، ځکه چې په یو پاک مقدس ځای باندې ولاړ د الله تعالی سره خبرې کې پیزار وباسه. د پیزار باره کې بیا د علماو بحث دی چې دا ولې وباسه، څه مطلب یو چا ویلي دي چې بېلمازه صحیح نه و، لیکن دې باندې څه دلیل نشته، هسې اقوال تاریخي قصې دي چا ذکر کړي دي چې یو قول پکې داسې دی. ځینې علماو رایې دا ده چې دا د ادب د خاطر چې ادب داسې دی چې پیزار وباسي. تفسیر اصل کلام کې داسې تحقیق کړی دی چې احتمال دواړه لري چې بېلمازه او احتمال دام لري چې د ادب د وجې نه په دواړه صورت باندې که بېلمازه شي وښکلې فرض عین دي، که بېلمازه نه وي نو وښکلې مستحسن دي، بهتر دي. موسی علیه السلام پیزار وښکل. تفسیر باندې ابن قرآن ذکر کړي دي ذکر کې د پیزار د ویستلو او د نه ویستلو په حوالې سره چې سړی د الله تعالی سره خبرې کوي، مونځ کوي، پیزار ویستل ټیک دي که نه ویستل ټیک دي، کم څه صحیح دی. په دې باندې هغه یو تحقیق ذکر کړی دی د فقهي کتابونو په حوالو سره. نو خلاصه یې دا ده چې کله چې نبي علیه السلام دایمي سنت عمل دا و چې کله به یې مونځ کوه پیزار به یې ویستل، همیشه به پیزار ویستل، اکثري به پیزار ویستل، لیکن کله کله د جواز دپاره به پیزار ونه ایستل، چې کله به ماضي و به یې نه ایستل، دغسې به پکې مونځ وکړو چې هغه جواز ثابت شي چې په ضرورت کې خلک په دې کې مونځ کولی شي چې ورته صحیح معلومات دي چې دا پاک دي. په ځینو روایاتو کې دا هم دی چې چې نبي علیه السلام یو موقع باندې پیزار ویستل، صحابه کرامو ویستل. نبي علیه السلام ته تپوس وکړي تاسو ولې ویستل؟ د جهاد سفر. نو صحابه کرامو ته ویل بس موږ ته ولیدل پیزار دې ویستل، جو موږ هم ویستل. هغه ویل ما ته وحي وشوه چې پیزار دې بېلمازه دی، ما ویست. ستاسو دغه بېلمازه نه دي، تاسو ته وحي نه دی شوی، تاسو باره کې جبرائیل السلام څه ونه ویل، لحاظ تاسو به نه ویستلې دې ټیم کې. نو دغې واقعې نه هم معلومېږي دا چې نبي علیه السلام دایمي عمل دا و چې پیزار کې به یې مونځ نه کوه، پیزار به یې وښکل. کله کله جواز دپاره به یې پیزار کې مونځ وکړو. عام فقهي کتابونو هم داسې لیکلي دي چې کله پاکي نو جواز یې شته، لیکن سنت نه خلاف سنت دی. سنت هغه صورت کې چې نبي علیه السلام یو عمل همیشه کړی، د امت دپاره یې کړی، امت دپاره او دغه شان امت دپاره په هغې باندې عمل کول ممکن دی، د نبي علیه السلام خصوصیت نه وي. دغه شان د آخر وخته پورې کړی، پریښی نه وي، منسوخ کېده پکې نه راغلی، هغې د سنت وایي. نو پیزار کې مونځ کول سنت نه دي، پیزار وښکل که پاک هم وي د سنت دي. نو دا پیزار د ویستلو نه ویستلو مسله شوه. جواز یې په هغه صورت کې د تا ته یقیني پاک معلوم او دغه جواز یې به ته مستقل به داسې نه کوې، دا به کله کله جواز ضرورت مطابق، جهاد سفر دی، بل سفر دی، مشکل سفر کې روان او ګرانه ده، نو بس خیر دی او د تا ته معلوم چې دا پیزار مې پاک هم دي، پکې کولی شي بیا. لیکن کله چې سفر کې نه وي یا د محلي جماعت یا د محلي علاقې عیدګاه ده، هېڅ مشکلات ته نشته دی، د پیزار د پاکوالي د هم پوره صورت نه دی معلوم، نو احتیاط هم دا دی او ادب هم دا دی چې پیزار ویستلی شي. نو دې ځای کې پورې د موسی علیه السلام د واقعې خلاصه شو. نو ور یې ولید او خپل کور خلکو ته یې وویل تاسو انتظار کوئ، زه راوړم د دې نه یوه شغله یا به بیا مونه په دې باندې یوه لاره، څوک به خوا ته ناستې لار به راوښي. فلما اتاها هر کله چې راغی د دې اور خواته، نودیه نو آواز وشو یا موسی چې موسی علیه السلام. واقع کې لږ اختصار دی، مخکې نه موږ د تفسیر قرطبي په حواله باندې وویل چې د آواز یو دم ونه شو. موسی علیه السلام د اور راخیستو کوشش کوو، د څانګې راماتېدو انتظار یې وکړ، راماته نه شو، بیا ډکې راواغسته، اور یې ته راخیسته، اور تښتېده، نو دی ویرېد، هیبت واخیسته. په دې منځ کې یو آواز راغی چې یا موسی ای موسی علیه السلام انی انا ربک، یقینا زه ستا رب یم. روایاتو کې دي نو مخکې موسی علیه السلام بیا لبیک لبیک ووایه چې حاضر یم حاضر یم، خدای ینم نه، ته څوک یې، فرشته خو نه یې. نو جواب راغی چې انی انا ربک، یقینا زه ستا رب یم. فخلعنا علیک، وباسه پیزار خپل، انک بالوادي المقدس طوى، یقینا ته په یو پاک میدان کې، وادي د غر لمن ته وایي، انک بالوادي المقدس طوى، یقینا ته د غره په لمن کې چې مقدس دی او طوى نوم دی. وانا اخترتک، یقینا ما ته غوره کړی د پیغمبرۍ دپاره.
د دې نه معلومیږي دا چې د پیغمبر د خپل زمانې د خلکو کې بهترین انساني غوره انساني فاستمع تغوک کېده لما هغه څه ته یوحا چې تا ته وحي کېږي کوم څه چې وحي کېږي هغې ته غوږ کېده دا د پیغمبر ذمهواري او منصب معلوم شو چې د پیغمبر اولنۍ ذمهواري دا ده چې ته به وحي کېږي او د وحي ته به دې غوږ دي ذمهواري به دا چې غوږ به ورته ږدي پوره توجه به سره به غوږ دي نو بیا یې وویل انني انا الله یقینا زه الله یم لا اله نشته لایق د عبادت الا انا مگر زه یم فاعبدني زما بندګي کوه واقم الصلاة او قایم که مز للذکر د پاره د یادولو زما ان الساعة یقینا قیامت آتیه راتلونکې ده اکاد اخفیها نږدې ده چې زه پټ ساتم دغه علم لره خلکو ته یې نه ښیم لتجزا کل نفس بما تسعى لتجزا چې پوره بدله ورکړی شي کل نفس هر یو کس ته بما د هغه څه تسعى چې دی وله خواري کوي که د قیامت علم یقیني خلکو ته معلوم شي چې دونه ورځې پاتې دي دونه کلونه پاتې دي نو بیا هغه امتحان خراب شي امتحان نشو بیا هر چا کې به هیبت راولاړ شي به امتحان د خبره وخته چې کله د قیامت علم پټي نه به امتحان دی چې قیامت به څومره لري څومره ژوند به خلکو تېرولی شي څومره وسایل پکار دي بیا امتحان دی نو دغه ازمایش دپاره الله تعالی د قیامت صحیح علم پټ ساتلی دی صحیح تاریخ معلوم نه دی البته علامات شته علاماتو نه یې پته لګي فلا يصدنك نو بند نه کی تعالی را عن حد دغه کارنه موز قایمول او دغه شان د قیامت باندې یقین ساتل د الله تعالی بندگی کول لدین د تعالی را من نه کی من لا یؤمن بها هغه سوچ ایمان نشته په دغه باندې هغه نو موږ به ځنی قیامت پیژني نو د الله بندگی پیژني وتبع هواه او هغه تابعداري کوي د خپل خواهشاتو د خپل نفس غلامي هغه سړی رستادار د کار نه وانړي د دې نه معلومه شو چې د دین دشمن به هغه سړی چې قیامت صحیح نه پیژني پوره یقین یې نه د آسماني وحي په ځای باندې د خپل نفس غلامي خپل لږ سوی خپل نفس سوی دغه غلامي بس لمې دا مني زلمې هغه نه مني نو دا خبره چې کولی نو بس دا د دین دشمن جوړیږي نو د خپل نفس تابعداري کوونکی چې د دین پابند نه د نفس ته پابند دي نو دغه دین دشمن جوړیږي نو چې کله د دین دشمن شي تاری د دین نه وانړي نو الله تعالی وتبع هواه چې تابعداري کوي د خپل خواهشاتو اگر چې د دین مراد پیراون دی پیراون کې د علامي موجود وي قیامت یې نه مانو او دغه شان د موز او د الله تعالی د بندګۍ نو قائل د خپل نفس او خواهش غلام دې ځکه الله تعالی د پیراون نو وانغست چې پیراون دي تر دې خبر نه وانړي ځکه چې د عامه کلیه د قیامت پورې خدا سبق د مضمون دی نو بده دغه مرزونه چې څوک مخته چې کومه پیراون اخته نو هغه سړی د دین نه وانړي پتر دانو ته هلاک شي پتر د خپل ماندا د لوړې نخکه تر اپری وزله ورزي او بس دومره فاصله جاړو کې به مات شي سړی به کې مړ شي نو د نفس غلامانو خبرې اوریدل د آسماني دین او د آسماني شریعت په مقابل کې دا د شوړه کې بس د لوړې نجر اپری وزي کوز ولګي وست ختم شي یعنی مکمل د انسان هغه ژوند او د انسان مستقبل تباہ کیږي د نفس غلامۍ سره یا د دسي خواهش پرست خلکو تابعداري په وجه باندې نو د قیمتي ایمان په باب کې کافی احتیاط وکړي دا چې غوله اچھا خبره ته لبیک ویل د هر چا خبره ته بس لاس په سلام باندې لاس په نامه باندې ودرېدل دا ټیک کار نه دی ایمان بارے خلکو سره خبره تحقیق وکړ دی البته دنیوي کارونو کې دومره احتیاط ونه شي نو بس کار تاوان دی تیر بشي لیکن کله چې د ایمان نه خلاص کړل نو بیا که هر څو وګړي هر څه د ناکام دي په تر دا ته به هلاک شي د لوړې نه برابر